درې داسې ګنده او مردار عادتونه دي چې د هغې په وجه به الله رب العزت هیڅ کله ستاسو رزق چې دی د فراخه نه کړي. همیشه به تاسو په رزق پسې منډې ترړې وهئ خو ستاسو رزق به چې دی د فراخه نه شي. د رزق په مشکلاتو کې به همیشه درې قسمه خلک راګیر وي. کم درې قسمه خلک چې دا درې عادتونه لري، دا یاد وساتئ. تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپل بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپل نگرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمي کې اډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمي کې داخله وکړئ، ان شاء الله العظیم په احسن طریقه سره، په بهتره طریقې سره به تاسو کشرانو ته تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي. اول نمبر، کم انسان چې ناشکر وي، په کم انسان کې د ناشکرۍ عادت وي، د رزق به چرته فراخه نشي، دی به چرته په خېټه باندې موړ نشي، دی به همیشه په رزق پسې ذلیله وي، منډې ترړې به ورپسې وهي خو یوه به یې نه دوه کېږي. دا یاد وساتئ، ځکه قرآن کې الله فرمایي لئن